نه دا د غیرت خبره نه ده دا د دوی د خپلې هغه دغه د پاکېدو قیصه ده تا چې د خپله مثال خبره زه کار دی هغې سره خپلو وجله دی نو هغې له به دې بل ځای کتلی و زه خو به دې نه دا کولم که نه زه خو به دې پکې نه تارګېټ کولم که نه زه خو به دې پکې نه زما بې عزتي خو به دې نه کولم د خپل کور مسله وه هغه د 15 کالو نه روانه وه او د 15 کالو نه په دې شي کې دغه وه چې دا جنګ جګړې وال او ټاکولو خو زما د زوی خو د چینچه ډریور و هغه نمبر په موبایل کې میلو شو او هغه ته یې ویل چې یاره دا کار دا موبایل او زما د دغه دپاره دوی دا کار وکړه د خپل دغه د پاکېدو دپاره د خپلې موقع نه کار اغشتو دپاره دوی دا کار وکړه چې راشه دا سړی ورسره راولو دا د چینچه ډریور دی دا اسم په ټیلیفون راځي تاسو چې نن دغه پریس کانفرنس کوئ دا څه باره کې کوئ او تاسو سره څه ظلم زیاتې شوی دی سرجي زه زما نوم ظهیرالله دی زه زیارت کلي یم موږ خو د دغه ځای خلک یو ډېر روغ او پاک خلک یو که تاسو تپوس وکړو نو زموږ په تاڼه کې اوسه پورې FIR نشته زموږ په تاڼه کې نوم هم نشته موږ ډېر پاک سوتره خلک یو او د دې خلکو سره زموږ هېڅ مسله نشته زما دا زوی په د دې نفاذ د زما دا زوی اسف نومو د به چینچي چلوله دا د چینچه ډریور و او چې چینچه ډریور چې دی دا هر چا له ځي څوک ورته ټلیفون وکړي هغه د هر چا خواله ځي او ورسړی بوځي زما دا زوی چې دی دا د دې ځای نه ټلیفون ورته کړی دی او د نفاذ په ترو باندې او دی بوتلی دی او د سکول مخې ته لار ده لاره کې دی ته 20 کسان 15 کسان ولاړو او دی دغلته لاس اچولی دی دی په زور زیاتی بوتلی دی او بیا دننه کړی دی کور ته یې بوتلی دی کور کې بیا مطلب دا دی چې د کور منځ کې یو د سارو ځای دی هغې کې یو کټ پروت و او هغې کې یې ځوانه بېهوشۍ حد ته رسولی و چې دی یې بېهوشه کړی و په والو کې چې پیپونه یې ورته نیولي دي سیخان یې ورته نیولي دي په هغې یې دله وال ورکړي دي او د هغې نه علاوه چې هلته رسولی دی نو هغه ځای کې بیا چې دی نو په ده باندې ډزې کړي دي ډزو کې هم بیا په ده باندې ړومبی ډزې چې دي نو دا دوه تماچې چې دا په ده باندې غلې شوي دي یو پې غل شوی دی بل پې غل شوی دی بیا دې کې یو کس دی چې هغه په کوپا مشهور دی هغه ورته ویلي دي چې دا هلک بېګناه دی بېګناه هم راوسته او دا بېګناه دی دا مه وجنې او دې ظالمانو ظلم کړی دی بیا یې وجلی دی بیا یې ایشتی دی د هغې نه علاوه چې دې کله ایشتی دی او وجلی دی نو ډېر ظلم یې ورسره کړی دی د ده په بدن کې یو ځای روغ دی نو پرېښې د والو نه چې داسې تور او داسې والي و د هغې نه علاوه بیا دې چې ایشتی دی نو بیا هغې پسې هغه زنانه پسې کړکۍ ماته کړې ده او هغه زنانه په ویښتو کې لاس اچولی دی او هغې ته یې ویلي دي چې ور لرکه د هغې بچي ګوان دي او ګوی کوي د هغوی د کلي خلک ګوان دي چې ور لرې که هغه چینچی والا راغلی دی هغه پیسې غواړي دی نفاذ ورته داسې ویلي دي دی بیا هم ور ورته نه لرکوه چې نه بیا د هغې نه علاوه پسې کړکۍ باندې ډس کړی دی کړکۍ ورپسې ماته کړې ده بیا دا په کړکۍ راوړولې ده دا جینۍ او د دې دلته یې راوستې ده او دا جینۍ هم ورپسې ایشتې ده د هغې د پاسه سخت ظلم یې را سره کړی دی سخت زیاتې یې را سره کړی دی موږ د اعلی مقام خلکو نه ټولو نه انصاف غواړو موږ د وزیر اعلی صاحب نه انصاف غواړو موږ د DPO صاحب نه انصاف غواړو چې موږ سره د انصاف وشي د پولیسو انکوایري په دې کې دې وشي په دې کې د انکوایري وشي پولیس ترې راشي موقع دې وګوري څه چې شوي دي په اوس چې هغه کوم په FIR کې څه دي نو داسې نه دي داسې نه دي موقع بل شان ده FIR بل شان دی بل د دې خبرې نن 4مه ورځ ده نن 5مه ورځ ده چې په دې کې اوسه پورې چاپه نه والي کېږي نو چې چاپه نه والي کېږي وجه څه ده د هغوی ډاټسن ولاړ دی د هغوی سامانونه ولاړ دي هغوی خلک دي چاپه نه والي کېږي د یو سړي تالې له ګوتې نه وروړې کېږي بیا په دې کې زمونږ عوام څه وایي دا حکومت څه وایي یو سړي ټوپک راواغېسته ولې راواغېسته داسې مجبوره نه خلک ټوپک راوالي بیا ورته څه وایي میډیا ته کیمرې ته مخامخ کې وي تا قانون لاس کې واغېسته قانون به لاس کې یو سړی نه اخلي چې د یو سړي تپوس نه کېږي د یو سړي چاپه نه والي کېږي آخر وجه څه ده
ونیسئ چا په ووښئ وګورئ چې آیا څوک غلطي څه ده په یار چې څنګه دی داسې نه دی ولې څلورمه ورځ دا پنځمه نن چا په نه ویلې کېږي څه وجه ده موږ وجه غواړو د الله خلکو نه موږ انصاف غواړو چې وجه څه ده ها مشره دا راته ووایه تاسو په دغه خپلو خبرو کې په دغه پریس کانفرنس کې تاسو دا وویل چې زما زوی باندې ډېر زیات تشدد شوی دی د تشدد نه پس چې دی هغې ویشتې دی نو دا دومره تشدد او بیا قتل کول وجه څه وه تاسو سره څه دښمني وه د هغوی چې دی نو څه داسې زیاتې کړی و هغه ته یې نقصان رسولی چې دومره ظلم او زیاتې ورسره کوو غټه مسله د دوی د خپل کور وه غټه مسله د دوی خپل کور وه دوی د خپل کور مسله وه هغه د 15 کالو نه روانه وه او د 15 کالو نه په دې شي کې دغه وه چې دا جنګ جګړې وال او ټاکول خو زما د زوی خو د چینچه ډریور و هغه نمبر په موبایل کې میلو شو او هغه ته یې ویل چې یاره دا کار دا موبایل او زما د دغه دپاره دوی دا کار وکړه د خپل دغه د پاکېدو دپاره د خپلې موقع نه کار اغشتو دپاره دوی دا کار وکړه چې راشه دا سړی ورسره راولو دا د چینچه ډریور دی دا اسم په ټیلیفون راځي نو دی راوسته خو زه په دې خبره هم نه یم خفه دا ظلم یې ورسره بد کړی دی دا دونه د هغې پې زیات تشدد یې پې کړی دی دی والې ډېر دی دی وجلې دی بیا تا چې دا خپله مثال خبره زه کار دی هغې سره خپلو وجله دی نو هغې له به دې بل ځای کتلی و زه خو به دې نه دا کولم که نه زه خو به دې پکې نه تارګېټ کولم که نه زه خو به دې پکې نه زما بېعزتي خو به دې نه کولم خپل شی خو به دې په ما نه پاکو که نه دا هم راته ووایه یو تاسو سره دغه ظلم زیاتې شو بل تاسو په معاشره کې چې دی نو د غیرت قتل نوم یې هم ورکړو یو نو آیا دغه خلک څه وایي دې حوالې سره بل تاسو زوی پکې مړ شو نو د خلکو حوالې سره یا ستاسو زوی چې وفات شوی دی نو د ظلم د پاسه دا ظلم نه ګڼې موږ دا ګڼو چې غیرت شته موږ هم دا پښتانه یو موږ کې هم دا غیرت شته خو غیرت په غیرت کېږي چې غیرت خلک کوي نه په غیرت کوي خلک وضاحت ته رسوي دا داسې نه دا داسې و چې زما زوی غلطه کړې ده دوی به زه راغوښتي وم دوی به دا نیولې اوس زه به یې راغوښتي وم ما ته به یې چې وګوره د کلي خلکو به هم کتلي وو چې دا سړی دی او دا نو زه په خپله غیرتي یم ما به دوی ته ویلي وو چې اوس نران یې او غیرتیان یې ښه کار هم وکړو او زما په مخامخ یې وکړې ټیک یې وکړې زه هم غیرت یم زه هم خور مور لرم زه هم عزت لرم نه دا د غیرت خبره نه ده دا د دوی د خپلې هغه دغه د پاکېدو کیسه ده چې د موږ سره داسې کار وکړو چې یو خیر الله زوی مړ کړو بل د هغې نه علاوه موږ په کلي وطن کې د سترګې لګېدو نه وویستو موږ هم قام لرو موږ هم خاندان لرو موږ له داسې دغه راکړه چې موږ یې د سترګو لګېدو نه وویستو ته یې راسره زیاتې وکړو یو یې راله زوی مړ کړو د هغې د پاسه یې راسره دا زیاتې وکړو چې د سترګو لګېدو نه وویستو په خاندان کې د خبرو کولو نه وویستو نو زما الله چارواکو ته دا خواست دی چې دوی دې راشي زما پولیسو مشرانو ته هم دا خواست دی ډي جي صاحب ته ایس پي صاحب ته زما دا خواست دی بیا مې ججانو صاحبانو ته دا خواست دی چې دوی راشي دوی د انکوایري وکړي که زموږ دا زوی بیا هم ګناهګار ثابت شو ما ورته خپل خون بخلی دی خو که زما زوی ګناهګار ثابت نه شو نو ظلم یې راسره وکړو زه د خپلو چارواکو خپلو مشرانو نه د ټولو نه د انصاف کولو مطالبه